کله چې یو حاجی صاحب د روانېدو نیټه راشي نو دی اول په کور کې غسل وکړي، پاکې جامې دې واچوي، 2 رکعاته نفل دې په کور کې وکړي په داسې طریقې سره چې په اول رکعت کې الحمد نه پستا سورت کافرون بوایي قل یا ایها الکافرون، اور په دویم رکعت کې الحمد نه پستا سورت اخلاص بوایي قل هو الله احد. دې نه پستا چې سلام وڅرخوي نو یو ځل به آیت الکرسی وایي الله لا اله الا هو الحي القیوم، او بیا سورت القریش لإیلاف قریش دا به یو ځل ووایي، او بیا به دعا دپاره لاسونه اوچت کړي، ډېر په عاجزۍ سره به دعا وکړي اے الله تا په ما باندې ډېر فضل و کرم کړی دی، یا الله تا زه خپل بیت ته بللی یم، یا الله تا ما ته دا سعادت نصیب کړی دی، دا سعادت ما ته په زندګۍ کې بیا بیا نصیب کا. الله زه ستا د دې کرم او د دې فضل ډېر ډېر شکر ادا کوم، خداوندا په ما باندې ډېره مهرباني نورم وکړه، اوس ما ته توفیق راکړه چې ستا د رضا مطابق زه حج عبادات او مناسک ادا کړی شم. یا الله ما نه داسې کارونه وکړې کا چې هغې باندې ته ما نه راضي شې، او یا الله ستا د بارګاه نه ستا په بارګاه کې زما ټول عبادات قبول کړه. بیا د ټولو اهل بیتو دپاره، ټولو مسلمانانو دپاره، خپل مور و پلار دپاره، ټول اهل اسلام دپاره هم دعا وغواړئ. بیا را روان شه د کور ټول اهل عیالو نه، د خپل خپلوانو نه، هلته حاضرینو نه، د مور و د پلار نه، د خپل ښځو د بچو نه ډېر په مینه او ډېر په خوشحالۍ اجازت وغواړه. دا خبر یاد ساتئ چې دې رخصت په وخت کې به خفګان نه ته کوي او نه به هغه کوي، دا خو ډېر لوی سعادت او د خوشحالۍ موقع ده، نو ډېر په خوشحالۍ به را روانېږي او ډېر په خوشحالۍ به رخصت اخلي. څه وخت چې د کور غوړي ته راورسي او دروازې ته لا نه رسېدلې نو بیا مخ قبلې ته که، لاسونه پورته که، او بیا ډېر په عاجزۍ سره داسې دعا وغواړه اے الله ته زما رب یې، زه ستا عاجز او ګناهګار بنده یم، پروردګاره زه ستا د حبیب امتي یم، په دې مبارک سفر کې ته زما حافظ و ناصر شه. الله دا سفر ما ته په هر قسم د پریشانو نه، د تکلیفونو نه او د حادثاتو نه ته امان راکړه. زما د سر و مال او زما د اهل و عیال یا الله ته حافظ و ناصر شه. یا الله زه دا تا ته در سپارم، پروردګاره ته ما نه په دې سفر کې هغه کار واخلې چې ته پې راضي کېږې، ما نه هغه کار وانخلې چې ته پې ناراضه کېږې. الله ما د شیطان د فتنو نه او د شیطان د وسوسو نه په خپل امان کې وساته. کور نه چې بهر ته روځې نو اول صدقه ورکړه، لږ یا ډېر چې څه ستا توفیق وي، غریب ته، مسکین ته، یتیم ته، مسافر ته صدقه ورکړه چې د دې ډېر لوی ثواب دی. صدقې نه پسته بیا قبلې ته مخ کا، لاسونه پورته کا، او بیا ډېر په عاجزۍ سره هلته موجود کسانو دپاره، خپل خپلوانو دپاره، خپل اقرباو دپاره، د ټول اهل اسلام دپاره ډېر په اخلاص سره دعا وغواړه چې یا رب العالمین زمونږ دا مصیبتونه آسان کې، اسلام له بری ورکې، اسلام کې اتفاق پیدا کې، هر یو مسلمان ته پروردګاره ته دا سعادت بیا بیا نصیب کې.